نن سبا د فوج یو افسر گرفتار کړی شوی دی او د هغه خلاف تحقیقات جاری دي. د ISPR د خبر مطابق تاسو هم د هغې نه خبر شو، زه هم ترې خبر شو او قانون ترې خبر شو. په هغې کې مختلف الزامات دي، په هغه د هغې تحقیقات کېږي. هغه د فوج د نن خپل معاملات دي او د هغې یو خپل طریقې کار او خپل نظام دی. زمونږ په هغې کې د مداخلت کولو نه خواهش ته نه مې څه اراده شته، خو یو خبره واضحه کړو، ته ورسره تحقیقات کې چې په ټاپ سټي کې داسې کړي دي، ته ورسره تحقیقات کې چې د خپل عہده استعمال کړې ده د خپل ذاتي فایدې لپاره، ته ورته خپل تحقیقات خپل تپوس ته کوه. خو زما تپوس د پښتنو تپوس به دې اول کې خپل حساب کتاب ورسره کوه. خو دا زما د پښتنو چې بې ګناه وینه کومه نن بیا تویږي، د دې حساب کتاب اول غواړو د دغې سړي سره جلا کم ګرفتار کړي. هغه د ډېر څه نه خبر دی او د هغې وخت چې کوم حکومت و او د هغې حکومت کوم مشران و هغه هم ذمهوار دي چې ډېر په ګرانه موږ د خپل وطن د خپله خاوره د هغه خلکو نه صفا کړې وه چې چا زما په وطن اور بله او دغه خلک کېناستل او هغه خلک یې واپس موږ پسې راوست. نن د دې تپوس پکار دی، نن د دې حساب کتاب پکار دی. حساب کتاب خاصې د ډېرو خبرو پکار دی، حساب کتاب خو د هغې خلکو سره پکار دی چې چا دا افغان جهاد دی او د روس د امریکې په جنګ کې ورننوتل، د باچا خان بابا او د ولي خان بابا خبره یې ومنله او دا پر دې جنګ یې پښتنو د پښتنو وطن ته راوړل. حساب کتاب خو د ډېرو خبرو پکار دی. نو یو مشکل دا پښتنو چې دې وخت یو ځلې بیا زما او ستا په وطن اور بل دی او چې کوم واکداران دي اختیارمند دي، که ریاست دی که حکومت دی، د هغې څه پروا نشته او کوم دا رویه وي نو الله مکه دا اور دا به خورېږي او دا چې څومره خورېږي دا به یو لویه تبعي ځان سره راولي. نو ټولو کې لومړی زموږ خبره د خپلو مشرانو د کلیزې په حواله خو نن د امن ده. موږ نن زینه په زینه که ګرځو او په هر علاقه کې د پښتنو جرګه کوو، نو دا جرګه زموږ د پښتنو سره چې دا د امن دپاره ده او دا جرګه چې زموږ خپله پښتنو سره ده دا چې د پښتنو په وطن او په کور دا کوم اور بل دی په هر قیمت دا اور مړ کول دي. ځکه چې 11 کاله داسې ما خو حکومت ته نه پرېږدي، اسمبلی ته مې اوس نه پرېږدي، حکومت کې مې نه پرېږدي، اسمبلی ته مې نه پرېږدي. خو که د قام جنګ مې کېږي او بل څوک هغه جنګ ته نه تیار، کم از کم 100 جنډه عوامي نشتل پارټۍ د قام جنګ ته هر وخت تیار